عزیزانو موږ دا ټول یو قام یو. بله ورځ د قام په مشوره تللي وو 18 کسانه له ډي سي سره او له ډي جي سره هم خبرې کړې وې. 3 مطالبې هم ورته ایښې وې. یوه مطالبه هم د دا خلکو په باره کې ورته ایښې وه چې دا د زموږ له خاورې لرې سي. د دویمه مطالبه هم ورته ایښې وه چې دا ډي اس پي د له موږه بدل سي. دا ډي اس پي دلې ته زموږ دپاره زوال دی، د نقصان ذریعه ده کې څوک پزني. دا سړی بدلول غواړو. یوه مطالبه هم دا ورته کړې وه چې دا کشتم نه غواړو. بیا یې نن ورځ موږ ته راکړې وه، خو تر اوسه پورې موشم نه دی پوره اخیستی. اوس موږ بیا میټنګ کړی دی، هلته دا ریل هم د دې په باره کې رایستلې ده. دا سوال کوو فرعوني قام ته، دا ریل په دا باره کې موږ رایستلې ده چې دا قام ته دا خواست کو چې دا مطالبې ته سبا پورې ونه منلی سي، بل سبا به موږ د کلې پر موړ باندې مضبوط احتجاج کو. بیا چې هر لیول وه پر 9 بجې له 9 بجو تر 10 بجو روډ به بندوو. دا روډ چې بند کو، دا داسې نه بنداړي چې خالي بند یې کو بیا د خلک ځي، دا به تر هغو بند وي. بیا هم څوک وزن یې او کم پرېږدي چې دا مطالبې یې نه وي منلې. دا سوال دی درته د خاصدارو موږ ډي پي او ته ویلو چې دا زموږ خاصدار به لږ ښې نور هم را بدلوي. بیا را سره منلی وه چې در بدلوم به. نن دی 80 کسان بدل کړي دي پر بله خوا باندې وړي. دا هم نه منو. دا خاصدار به زموږ خپل دلې ډیوټي کي، غیر خلک به باسو، خپل خلک به راځي، خپل خاصدار به دلې مقرر وي موږ ته. دا سوال دی درته و دغه قام ته چې د دې بعد چې کله مطالبه وراځئ ځان را رسوئ، له دا خپلو کارو دورې ودرئ چې دا مطالبې پر حکومت واړو، بیا خپل کارونه کړئ.